وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یوه ښځه راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې عرض وکړو یا رسول الله زما خوند په سفر تللی دی، اوس زما پلار بیمار شوی دی، زه د پلار بیمار پرسي ته لاړه شم؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې کله ستا خوند د کور نه تلو تا ته یې څنګه ویلي وو؟ نو ښځه ورته وایي چې یا رسول الله ما ته یې داسې ویلي وو چې کور نه بار ته به نه ووځې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیلو چې د خپل خوند خبره ومنه، کور نه بار مه ووځه، د خپل پلار بیمار پرسي ته مه ځه. وایي څو ورځې تېرې شوې ښځه بیا راغله رسول الله ته عرض کوي و یا رسول الله زما پلار وفات شوی دی، زه د پلار آخري دیدن ته لاړه شم خپل پلار وګورم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیلو چې د خپل خوند خبره ومنه، په کور کښېنه، ځکه خوند تا ته ویلي و چې د کور نه بار به نه ووځې. وایي دې ښځې د پلار آخري دیدن مو نه کړو. نو څو ورځو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ښځې پسې جواب ور واستولو چې ښځې ته وایي چې راشي. چې کله ښځه راغله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیلو چې زه تا ته خوشخبري در کوم چې الله رب العزت د ستا پلار بخشش کړی دی، الله پاک د ستا پلار بخښلی دی، صرف دې وجې نه چې ته د هغې لیدو ته لا نړې، تا د خپل خوند خبره ومنله، په کور کښېنستلې. او دا عمل الله پاک ته دومره خوښ شو چې الله پاک د ستا پلار بخشش هم وکړو. هغه صحابیات یو چې د خپل خوند د حکم به دومره پابندې وي چې د خپل پلار اخیري دیدن ته به هم نه تلي. او راشه نن سبا ښځې وګوره چې خوند به یې د کوره وتلی نه وي، دی به بورکا راواخلي، په رشکې کې به تشریف فرما شي، بازار ته به لاړه شي، هلته به دوکان په دوکان ګرځي، پردي دوکاندارانو سره به ګپ شپ لګوي، خنداګانې به کوي، داسې فري ګپ به لګوي، ته به وایي چې کور کې ناسته دی.